بچې وخو وایه کنه ولې دونه پریشانې صدرته ویم امي بس پرېږدئ ولې تاسو لیدلی دي ما ته د اول نه پته وه خو بیا مې هم د کس ته خپل ځان په غلط فهمۍ کې اچولی و امي زه اوس څه وکړمه دا مسله په کومه طریقه هواره کړم زه په یو حق له خشوه چې تا په خپلو سترګو لیدل کم از کم اوس به ته دومره خو به پوه شي چې زما درد څه دی اوس خو به ته یقین وکړې چې زه په چا د دروغ الزام نه لګوم هو بچی دا مسله ستا نه ده دا به ستا پلار حل کوي یا دیل ته به ولې حل کوې تاسو امي د چا خبره کوئ ولې ته د خپل پلار خبره نه کې نه امي زه خو تاسو سره د شعري خبره کوم تا سره لا تر اوسه د شعري غم دی حد دی ما سره به څنګه د شعري غم او فکر نه امي هغې سره د واده کول دپاره ما دا سوچ هم ونه کړو چې تاسو کور پرېښودو خاله زمانه خفه ده په ټول خاندان کې پریشانۍ زیاتې شوې او زه اوس د دې نه خبر شوم چې شعري خوړو ما سره واده کول هم نه غوښتل په خپل ځان زبردستي کې هغه او زه لیونی یم چې په ځان زبردستي وکړم امي ستا ابو خو دا ویل چې هغې خپله وکړی دی صرف چې په خاندان کې نکاح وشي د دې دپاره امي تاسو پلیز کور ته راشئ زه به خاله سره په خپله خبر وکړم دا رشته به ختمه کړم پرېږدوه ته دا ووایه د کوره څه ټایم روتې د سهار نه ستا ابو تا ته فون کړی دی تپوس یې کړی دی چې چېرته یې نه تپوس کول پکارو خو کیدی شي هغه ته دام نه یاد چې دا هغه زویم دی امي دا تاسو څه وایئ تاسو ورته فون کوئ ته ورشه لاندې لاړ شه نیا سره دوده شه تاسو ابو ته فون کوئ یاره زه څه کوم څه نه کوم زما مرضي اله پاسه تو دوده شه ورځه کمال دی چې په مینه ورته خبره کې نو اوري نه او لږ وده غوسه شه نو ټول ټیک شي هلو هلو فردوس څه وشو هر څه ټیک دي تاسو سونه خرابولی شو خراب هم کړل اوس په څنګه ټیک کیږي دا څه خبرې کې ته د زوینه خبرې چې هغه چېرته دی خپلې کمرې کې به زه ګورم تکلیف مه کوئ هغه ما سره دی د سحر نه هغه بهر دی تاسو ورته فون کړی دی چې کور ته ولې نه راغلی یا د شکرانې دوه نفلونه وکړل ښځه خو میاسم تلې ده زویم هم د لارې نه لرې شو دا څه فضول خبرې کې ولی غلطه ویم څه په خپله دنیا کې داسې روکوي چې د دې نه نوې خبر چې ستاسو زوی په کوم حال کې دی تاسو دا غواړئ چې ستاسو هر یوه خبره زه په چپه خوله برداشت کړم چې په پلار ځواني راشي نو د زوی خو به دال وي ښه زه درځم څه حد وي د بېشرمۍ او د بېحیایۍ داسې د عشق تبې نیولې وي چې د زوی هم نه وي خبر څنګه دی هغه هغه چې هر څنګه وي ته لاړ شه مزې کوه اخر ستاسو د بچپن مینه ده داسې په اسانو خې نشي هېرولی داسې هېڅ خبر نه ده فردوس که داسې خبره نه ده نو هغې سهار نه ستا په کور کې څه کول او د شمعې په رڼا کې روټۍ سله خوړله فردوس هغه وخت بجلي تلې وه غضنفر چې بجلی لاړه شي خلک جنریټر آن کی د شمعې په رڼا روټۍ څوک نه خوري
د سحر نه د زوی غیب دی او تاسو یو ظلم ته فونونه کوچی ته خیر سره بچي د بهر حالاتو نه تاسو خبر یې کچره پاغه څه شوی نو څه شوي دي ورته نه خو کې دی خو شو کنه هغه شیری د چا سره ولیدله څه مطلب چا سره شوي څه دي قسم شوي دي نو ستا په کې څه کار دی چې تاسو د بل د ښځې سر سهار نه ماښامه پورې ناست یې نو ستا زوی خپله چنغاله بل چا سره نشي لیدلی څه چې څه کرې که نه نو هغه به ریبې یو خو تمغه زنفر چرته ستا د زوی د واده خبره روانه ده تاسو یې چې خپلې خینې سره ښه بس که فردوس چې څه وشو هغه وشو تا ته به دوباره د شکایت موقع نه میلاویږي پرېږدوې غضنفر معاف کې ما ډېره وشوه ټیک وی ته ډېره وشوه اوس کور ته ځو تاسو اوس هم ما ته کور ته د تلو وایې دومره پرېوته مې ګڼې څه پرېوتې نه اوچته مې ګڼلې د عام انسان نه اوچته ځکه درته وایم چې کور ته ځو ستاسو په همت دی آفرین وي په تا مې ویاړ دی ځکه مې همت وکړو ټیک ده زه به تا سره لاړه شم خو په یو شرط باندې تاسو به واده کوئ چې تاسو به اپا سره دوباره کلم نه ملاویږي او هیڅ قسمه تعلق په سره نه ساتي منظوره ده د همت نه کار واخلئ ما ته پوره یقین ده چې د اپا اوسه به اوس کمه شوي او هغې ته به دا احساس هم شوی چې هغې کومه خبره کوله هغه غلطه وه دا ته څنګه ویلی شي زما خیال دی د شپې زما هغې سره خبره شوې وه نو بیا دې سره ستا خبره ښه څه خبره شوه ستا همدا چې اپا څه کوي هغه مناسب نه دي او دا چې تاسو هغې سره ډېره مینه کوئ او د هغې نه بغیر پاتې کېدو سوچ هم نشئ کوئ خبره خو رښتیا ده که هغه زما له ژوند نه لاړه نو زه به مړ شمه ما له خو چل نه راځي د هغې نه بغیر ژوند کول هر څه به ټیک شي تاسو به هغې نه بغیر نه اوسېږئ زما یقین وکئ تاسو ورشئ ناشته وکئ تاسو ورشئ زه فرجاد ځان سره درولم
څه خبره ده شرمین؟ امی بیگا زما کمرې ته راغلې وه. هغه د ابو نه بیلیږي، د هغوی کور تباه کېږي نیلم انټي. نه نه داسې نشي کیدی. ایبو تا ته چېرته مخکې خبره کړې؟ کله ته راغلې وه؟ سهار کېدو واله و. سهار وختي؟ نیلم انټي پلیز هغوی ساره کوي. ابو ته ووایي چې هغوی سره خبره وکړي. ما ته پته ده چې هغه د ابو خبره ضرور مني. چېرته ده ستا امي؟ لاندې د ناشتې په ټیبل به هغه خامخا خبره کوي. زه اوس راځم. ما سره د دې نه علاوه بله یوه لار هم نشته. ګوره موږ دواړه به یو ځای سره لار راوباسو زبیدې. تاسو خو ټولې لارې 3 کاله وړاندې بندې کړې دي. اوس څنګه شکایت؟ زه تاسو سره واده کوم چې تاسو ته به هیڅ قسمه تکلیف نه در کومه. چې تاسو ماته دا وایه چې نیلم پرېږده نو زه به هغه هم پرېږدم. چې تاسو څه وایې هغه به کېږي. د دنیا ټول نعمتونه چې زما په خپو کې کېدی که نه، نو بیا به هم زه زما. پلیز د شعري باره کې سوچ وکړئ. د هغې خیال وکړئ. د خدای روی ومنئ تاسو. شعر یو خیاره ده، څه ماشومه نه ده. هغه پوهېږي چې زه د یوې مور سره یو ښځم یم. زه هېڅ غلط نه کوم. هېڅ غلط نه کوئ تاسو. یاره تاسو خپل دا کور پرېږدئ او ځئ. ما او خپله لور پرېږدئ او ځئ تاسو. او تاسو وایئ چې تاسو څه غلط نه کوئ. چېرته به ځئ تاسو؟ ووایئ. رفت او شکیل کره هلته به تاسو خوشحاله یې. دې نه علاوه بل ځای شته چې تاسو لاړ شئ هلته؟ شته یو ځای کې. زه شرمین لږ بهر بوزم. غضنفر اوس هم ما سره مینه کوي. که زه ورته میلاو نه شم نو زما لور په خپله انګور جوړه کړي او فردوس سره هرې رشتې ختمولو لا هم تیار دی. زما په خاطره فردوس پرېښودی هم شي. غلط سوچ کوئ تاسو. ابا کلم فردوس پرې نه دي او نه تاسو سره واده کولی شي. بالکل غلط سوچ کوئ تاسو. تاسو نه زیاتې زه ډېر ښه پېژنم او هغه ما. زموږ په زړونو کې چې د یو بل دپاره کوم سیکې دی د هغې تاسو او فردوس تصور هم نشئ کولی. تاسو ته پته ده چې زه تاسو سره بې انتها مینه کومه. د شم پاته کې د ستاسو نه بخیر. تاسو ته پته ده که نه؟ ما ته پته ده. ډېره ګرانه به شي تاسو ته. خو پلیز
چې څومره زر کې دي شي ماله طلاق راکې زما تلل دي هغه به نه ساریږي. زما پوره یقین دی چې هغه به ایساره شي. نه به ساریږي. زه خبر یم. تاسو به زما خیال ساتئ که نه؟ ټول عمر نو ولې هغه به تا پرېږدي څه؟ نه زه هغه پرېږدم. شری ما امی وپېژنده. هغه خپلې ګټې دپاره هر څه کولی شي. خو زما ستا په ابو باندې ډېر باور دی. هغه به یې په څه نه څه طریقه راایساره کړي او د هغې قیمت به وي ستاسو پرېښودل. تاسو ته خپل ځان سپک نه ښکاري لکه چې ستاسو اړو څه عزت نه وي. زما عزت یا د خدای په لاس کې دی یا زما خپل لاس کې. د بل هیچا په لاس کې نه دی. نو بیا زه ولې ویریږم؟ زما په قسمت کې چې څه لیکلي هغه په هر حال کې کیږي. ان اینی کیس زه خو ګیره یم که نه؟ مطلب که ابو تاسو پرېږدي هغوی دپاره نو ماته به ابو ښه نه لګي. او که ډېرو پویولو نه پس هم امي ونه مني نو څه عزت به پاتې شي زما په زړه کې هغوی له؟ زه خو به دواړو کې یو له هم هغه مقام ورنکم که نه چې څه مخکې و زما زړه کې. ډېره د افسوس خبره به هر څه به ټیک شي. سبب نه ټیکېږي. د امي خیال دی چې زه لویه شوم نو په ما به هیڅ فرق نه پرېوځي. او زه لویه شوم خو په ما باندې فرق پرېوځي، ډېر فرق پرېوځي. څه ورځو کې به ستا واده وشي او دل به تا ته دومره مینه درکړي دومره مینه به درکړي چې ستا نه به هر څه هېر شي. څومره مینه به راکړي څومره چې ابو امي له ورکړه چې هغوی هېر نه کړو نو زه به یې څنګه هېر کړمه؟ کم عقله نه یم، هر څه نه خبر یم. اسی خبر نه یم چې زما ستاسو ملګرتیا په کومه کټګورۍ کې راځي. د سپیشل ملګرو په کیټګوري کې داسې ملګري چې ریسپیکټ هم کوي او خیال هم ساتي. که زما په وس کې نو زه به تا چر هم پرېنږدم. په ما ډېر خلک یې ستا دلته پاتې کېدل. اول ما دپاره تاسو وی او تاسو دپاره زه. اوس د دومره کلونو تېرېدو نه پس هم همدغه شان ده. څومره خلک راله او لاړه، په آخره کې موږ دواړه یو بل دپاره پاتې شو. زه یم زبیدې او همیشه به یم. هغه وخت هم تا زه پرېښی وم، ما نه. هلو څه؟ بټ داسې څنګه کیدای شي؟ ښه ټیک ده. ډېر وږي شو، زه هغه سټال نس راوړم. ها راځئ. نه نه ته کښېنه، دلته نږدې خو دی، زه به راوړم. السلام علیکم. تاسو کې نه د سیب ته آواز کوم. خدای خبر چې دننه ولې لاړه.
زبیدی زه راغلم ما خپله کفاره ادا کړه کفاره ما ته پرېښې وې که نه همدغه ګیله دې وه که نه څه معنا زبیدی زما ستا نه هیڅ شکایت نشته واه ستا په نظرونو کې ستا په آواز ستا په خبرو په هر څه کې به ما ګیله محسوسوله خو ما خپل ګمان خپل غرور په شا پرېښوسته او دلته راغلمه مونږ څوک هم نشي جدا کولی غضنفر هغه لنچ ډیټ فردوس دا فردوس دلته څه کوي څه مطلب دا کور دی د فردوس خو دی خو دا کور پرېښی وتلی وه که نه د دې ځای نه او خدا ما واپس راوسته کله پرون خبرې شوې ما تاسو سره تاسو ویلي چې تاسو به زما مرسته کوئ تاسو به ما یوازې نه پرېږدئ نو زه تا پرېږدم خو نه ته زما د ښځې خور یې ستا هر صحیح غلط فیصلو کې به زه تا سره یم after all your family دروغ وایئ تاسو धोखा दे राकड़ी दमाला तासु वیلیو چې تاسو ما سره مینه کوئ لا حول ولا قوت تا څنګه خبرې کوې زبیدې زما صرف تا سره همدردي ده او په دې خبره ما فردوس به هم هر وخت پویوله ګوره زبیدې څومره ښه خاوند دی ستا خو تا زه کله هم هېر نه کړی شوم ځکه زه دا غواړم چې د شرمین واده هلته وشي چېرته چې هغه غواړي چې د هغې انجام هم ستا په شان نشي څه تاسو دا ګڼئ چې زما انجام بد شوی دی او ظاهره ده زبیدې تا چرم فرمان ته د خاوند مقام نه دی ورکړی ځکه خو هغه دویم واده وکړو هر سړی د عزت وږی دی او تا د هغه د حصې عزت ماله راکړو هغه غریب به څه کول ځکه ستا دا انجام شو تا سره به داسې بد خامخا کېدل دومره کلونه تاسو دا ګڼل چې زه تاسو سره واده کول غواړم نه خدای مکه زه به داسې ولې ګڼم خو تا زه چرې هېر هم نه کړی شومه ځکه خو ماته د فردوس دومره قدر دی بېشکه هغه ستا په شان ګریسفول نه ده خو چې څه دې برداشت کړل بلې ښځې به چرې هم نه برداشت کړي زه خوشحاله شم په دې چې تاسو سره د فردوس قدر پیدا شو هم د دې وینا لپاره خو راغلی وم دلته تاسو په یقین نه کوئ خو دا رښتیا دي تاسو پته نشته چې سم ګڼل ما خو کله تاسو په دې نظر نه دی کتلی کله مې پروا نه ده ساتلې هم تاسو به رانه تاویدی بلکې 2-3 کاله خو زما تاسو سره ملاقات هم نه دی شوی تاسو ته دا څنګه ولګېده چې تاسو په کومه خوشحالۍ کې وې هغه فرمان ما له دوکه راکړې وه ځکه زما زړه مات شوی او زه به راتلم تاسو له مشورې له او تاسو بهرحال زه د دې وینا لپاره راغلی وم چې تاسو فردوس واپس راوغواړئ ځکه چې زه د شرمین واده د عدیل سره نه د عیسی سره کومه تاسو جوړې خبر نه یې خو دا فیصله ډېره مخکې شوې ده دا وخت هم شرمین
عیسی سره ده. څوک لټې ته؟ عیسی ته دلته سکه تاله دلته نو راتلل پکار عیسی. چې کومه جینې ما سره دومره مینه کوي زه د هغې دپاره سم کولی شم. عیسی اوس زما کویدن شوې ده عادل سره. که چېرې د عادل سره ستا واده م شوی وی که نه نو ما به د هغه د کور نه تر اوچته کړې وې. ستا ورسره خبرې شوي؟ او زه هغه سره میلاو شوی ما. ته ورسره میلاو شوې؟ خو ولې؟ دیله چې هغه ته ستا او د ځان باره کې هر څه وویم. عیسی دا تاسو وکړل. زما په کور کې الریډي دومره مسلې دي. زه ستا د مسلو نه ډېر ښه خبر یم. شرمین ستا په هره مسله کې به زه تا سره یم. او دا عادل به څه کېږي؟ هغه سره دا شک پیدا شوی چې ستا هغه نه زه خوښ یم. ریلی؟ او ویلې چې د هغې په مخ باندې په سترګو کې هر ځای کې عیسی عیسی لیکلی شوی دی. دروغجنه. نو اوس وایه ما سره په واده کولو خو به درته څه مسله نه وي؟ نه. فرمان څه وشو په تاسو؟ सामान पैक का تاسو ما کور نه وباسئ. نه زه تا سره روان یم ستا کور ته. اوس زه دلته نشم پاتې کېدی. زبیده تلې ده په دې کور کې د هغې یادونه دي. دلته به زه ژوندی پاتې نشم. څنګه به ژوندی یم د هغې نه بغیر؟ قسم په خدای یو کار هم چا سم نه دی کړی. بانو یاره لږ خیال ساتئ د دې ډرایینګ روم نه م څه جوړ کړي دي او دا د ماشوم دا کیلونې ولې داسې په لاره کې پرتې دي. تنګه شومه زه خو. هله دلته څه له ناست یې تاسو؟ ورشئ او لامبئ او کپړې بدلې کړئ. چرته ځئ تاسو؟ خپلې کمرې له تاسو نه جوړ دا هیر دي چې تاسو دا کور پرېښی دی. مالا هسې غوسه راغلې وه. فرمان تاسو ته خو پته ده که نه چې په غوسه شم نو هېڅ راته نه ښکارېږي. بهر پتلو یخې هوا سره مې مازغه لږه ساړه شو. ښه نیلم
ته خپل کسن ته وایي چې پلیز پراپرلی زموږ د لور رشته وروړي. کله چې هغه پراپرلی رشته وغواړي نو تاسو به زه انفارم کوم. څنګه خبرې کوئ تاسو؟ تاسو ولې داسې خبرې کوئ لکه چې اړوسه شوي نه دي؟ ما خو درته ووایي که نه چې زه په افغان تللی وم. ما تاسو له طلاق درکړی دی. څه؟ دا هر څه ستا په وجه وشو. زه به تا ژوندی پرېنږدم. پلیز زبیدې، دا ښځه ده زما او تاسو ته هېڅ حکم نه جوړېږي چې دې سره به اوچت اواز خبره وکړې. فرمان دې ډېر څه برداشت کړي دي. که دې غوښتل نو زه به یې پرې ښه مطلبه وه، خو لا نړه صرف زما دپاره. تاسو دپاره نه، ستاسو د پیسې او ستاسو د نامې لپاره. نه نه زبیدې، صرف زما دپاره. تاسو خو چېرته زما عزت هم نه دی کړی، خو دې زما ډېر عزت کړی دی. هغه وخت هم کله چې زه د بزدلۍ په عروج باندې وم. د 3 کالونو تاسو ما له دوکه راکوله او چې ما आवाज پورته کړو نو طلاق هم راکو. یو د مینې کولو والا ښځې دومره حق هم نشته. مینا تاسو خو چېرې ما سره مینه نه ده کړې او نه م لا هغه مقام راکو کوم چې تاسو زړه کې د بل چا دپاره و. ما که دې سره واده نه و کړی نو څه فرق به پرېوتو. داسې مه وایه، داسې مه کوې فرمان. ما خو ګڼله چې زه به ستاسو نه بغیر مړ شمه، خو داسې هېڅ ونه شو. وګورئ ستاسو مخامخ ولاړ یم او دومره همت هم راکې راغی چې ستاسو مخکې خبرې وکړمه. افسوس دی ماته چې تاسو سره داسې کېدل نو پکار. خو شو. او شرمین هغې سره خبره کول نه پس ما دا فیصله کړې وه. لا خو 2 ګنټې مې دي تېرې شوي فرمان. د قیامت په راتلو کې 1 ساعت هم ډېر وي. څه چې ځو څه دا کور ستاسو دی او تاسو به دلته اوسئ. नादान जड़गिया आलामा देस